په یو کلي کې دوه ملګري وو، یو مسلمان و یو هندو. د دې ډیره په حیرانه وه. دا ویډیو د اخره پورې وګورئ او د ثواب په نیت د ټولو مسلمانانو سره شریک کړئ. په دې ویډیو کې زمونږ ډیر غټ عبرت دی نو او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله ضرور ولیکئ. نو راځئ ویډیو مین ټاپک لزو. نو چې په دا کلي کې دوه ملګري وو، یو هندو یو مسلمان و. نو سموده پس د هندو مړ شو او د مسلمان په خوب کې ولیده او د هندو د جنت په نعمتونو کې ګرځي، ډېر خوشحالیانې ورته دي. نو د مسلمان تی په خوب کې تپوس وکړه چې تا څه داسې ښه کار کړی دی چې ته په جنت په نعمتونو کې ګرځې. نو د هندو ورته وویل چې ما څه کار ښه نه دی کړی، خو خالي د مرګ په زنکدن په وخت کې ما ته یو مسلمان رالی، هغه ما ته کلمه وویله. نو دا خو په حدیث کې دی چې د یو سلو کالو مشرک کافر چې د زنکدن په وخت کې دا کلمه ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، نو هغه به جنت ته داخليږي او چې کم ګناهونه یې کړي نو هغه ته الله معاف کوي. نو هغه چې دا واورېد د خوب نه چې رایق شو، نو هغه دغه سوچ کاوه. نو هغه چې بیا یو طوطي ساتلی و، طوطي ته د کلمې خبرې هر څه اویا کولې، هر څه ورته یاد کړي وو د مسلمان. نو هغه پیشو وتښتاوه. چې پیشو وتښتاوه نو د مسلمان پسې ډېر ژړل او دا ملګرو د ګاونډیانو هر چا به دې تپوس کاوه چې ته په طوطي سې ولې ژاړې. هغه ورته ویل چې زه په طوطي سې نه ژاړم، خو دا چې دا پیشو کله وتښتاوه دی ته ما کلمې خو ولې وې، هغه ونه ویلې. نو دا د دنیا نه بې ایمانه لاړې. نو او دا هندو چې هندو نو هغه د الله کلمه نصیب کړه او الله جنت ته ورساوه. نو که چیرې زموږ هم دا حال شي چې موږ ته زنکدن راځي ژاړم ځکه چې موږ تم چېرته زنکدن راشي موږ ته دا کلمه نصیب نشي، نو موږ به څه کوو؟ نو زموږ خو بیا په قبر کې د خلاصون ځای نشته. ما په بل ځای کې اورېدلي دي چې څوک د بانک شروع وي او هغه د خبرې کوي، نو هغه ته به الله تعالی په قبر کې په زنکدن په وخت کې کلمه نه نصیب کوي. نو زمونږ د ویډیو مقصد دا و چې بانک شروع یا څه دین کار شروع نو خبرې یا موبایل هېڅ سم مه ګورئ. نو دا ویډیو مخې ته ضرور شیر کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله ولیکئ او زمونږ پیج ورسره فالو کړئ او که څوک یې په یوټیوب چینل ګورئ نو هغه ورسره سبسکرایب کړئ. والسلام.